بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 152 دی، قانون نمبر 78 دی، د محمود قوانین شروع دي. نن به موږ د قرأیون قانون وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې کله په یوه کلمه کې دوه حمزه یو ځای راشي. یوه کلمه ده، یو لفظ دی، دوه حمزه پکې یو ځای رالل، او دا کلمه چې کومه کلمه کې دا دوه حمزه یو ځای راغلي، دا کلمه موضوع علی التضعیف نه وي. موضوع علی التضعیف معنی دا ده یعنی چې د دې کلمې عین یا لام کلمه مشدد یا مدغم نه وي. د دې کلمې یا لام یا عین کلمه مشدد وي، نو هغه ته موضوع علی التضعیف وایي. او چې موضوع علی التضعیف نه وي، یعنی چې لام کلمه او عین کلمه مشدده نه وي، شد والا نه وي، نو او بیا پکې دوه حمزه رالل. چې دوه حمزه پکې رالل، نو اوس درته وایي چې اول حمزه به ساکن وي، دویم حمزه به متحرک وي. نو د دې دویم حمزه نه یا جوړول واجب دي، دلته به مثال لیکو، بیا به انشاءالله په هغې پوه شئ. نو موږ ته وایي چې کله په یوه کلمه کې دوه حمزه یو ځای راشي، او دا کلمه دا چې کوم کې دا دوه حمزه یو ځای راغلي موضوع علی التضعیف نه وي، یعنی چې په دې کې عین کلمه او لام کلمه مشدده نه وي، نو چې عین کلمه او لام کلمه پکې مشدده وي هغې ته موضوع علی التضعیف وایي. ټیک شوه؟ او چې په دې کلمه کې په دې دواړو حمزو کې په دې دواړو حمزاو کې اول حمزه ساکن وي، په دې دواړو حمزاو کې به اول حمزه ساکن وي او دویم حمزه به متحرک وي، حرکت والا به وي، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش به وي. نو د دې دویم حمزه نه یا جوړول واجب دي. یوه کلمه ده، په هغې کې دوه حمزه رالل، دوه حمزه، اول حمزه ساکن دی او دویم حمزه متحرک دی، نو د دې دویم حمزه نه یا جوړول واجب دي. قانون موږ ته دغه خبره کوي، لکه قرأیون نه دی، قرأیون چې په اصل کې قرأن و، قرأن. نو ګورئ یو کلمه ده، دوه حمزه پکې رالی، یو اول حمزه ساکن دی، دویم متحرک دی. نو ګورئ په آخره کې پکې دوه حمزه رالل. په یوه کلمه کې دوه حمزه راغلی، د دې قانون مطابق، دا چې کوم قانون روان د دې قانون مطابق اول حمزه ساکن دی او دویم حمزه متحرک دی، نو د دویم حمزه نه مو وجوبي یا جوړ کړه، یعنی یا جوړول واجب دي. د دویم حمزه نه مو یا جوړ کړه ځکه چې د دې دویم حمزه نه یا جوړول واجب دي. نو د قرأیون شو. وګورئ دې کې یو حمزه دا یو دی، دا دی حمزه، نو دا او دویم حمزه پکې دا اخیری دی. نو وګورئ دا اول حمزه ساکن دی او دا دویم حمزه متحرک دی. نو کله چې داسې لفظ راشي چې دوه حمزه پکې اول حمزه ساکن وي، دویم حمزه متحرک وي، نو د دې دویم متحرک حمزه نه یا جوړول واجب دي. نو موږ ته دا یا جوړ کړه، نو د قرأیون ویل واجب دي، د قرأیون ویل واجب دي. اوس د راسن بوسن بیرن قانون د وجنه قرأیون ویل جایز دي. دا بره قانون وجوبي وخته حصہ پکې جوازي ده. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ موږ سره دا یو لفظ دی قرأن، وګورئ دوه حمزه پکې رالی، یو اول حمزه ساکن دی، دا دویم حمزه متحرک دی. نو موږ ته دا بره قانون وایي چې یاره د دې دویم حمزه نه به تاسو یا جوړه کوئ، نو دا به موږ سره قرأیون شي. قرأیون دا یا موږ د دې دویم حمزه نه جوړه کړه. ٹھیک شو؟ اوس د راسن بوسن بیرون قانون وایي کله چې حمزه ساکن وي او مخکې حرف ته زبر وي، نو د حمزه نه الف جوړول جایز دي. نو اوس به مونږه د قرأیون نه د قرأیون ویل واجب دي. اوس د قرأیون نه د دې الف نه د دې حمزه نه مونږه الف جوړ کو، قرأیون ویل دا جایز دي بیا. ٹھیک شو؟ ګورئ د قرأن
قرأنا دو حمزه پکې رااله نو اول ساکن دی دویم متحرک دی نو د دې دویم متحرک نامونګه یا جوړه کړه نو قرأنا قرأیون شو. اوس د دې چې کوم اولنې ساکن حمزه دی کنه نو د راسن بوسن بیرون قانون د وجه نامونګه د دې ساکن حمزه نه الف جوړ کو نو قرایون شو قرایون نه قرأیون نه قرایون شو. قرأنا قرأیون ویل واجب دی او بیا د قرأیون نه قرایون ویل جایز دی. ٹھیک شو نو دا موږ سره د قرأیون قانونو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.